دا ځواني موږ سره نه پاتې کېږي. ګورئ دا ځواني یو څو ورځې ده، دا ختمېدو واله ده. موږ باندې یو ټیم را روان دی، دا وجود به کمزوری شي. ومن نعمره ننکسه فی الخلق. موږ چې چاله وایي عمر ورکړو بیا د هغه په اندامونو کې موږ کمزوري پیدا کړو. نن دغه ښایسته مخ دا به کوت کېږي. بیا ګورئ دا ښایسته یخته به خرابېږي، دا ښایسته سترګې به خاورې خوري، دا ښایسته لاسونه به خاورې خوري. د یو چل منټونو دپاره خپل الله موږ خفه کړو، خپل مور و پلار هم موږ ذلیل او رسوا کړو. نن په دې خپل مور و پلار باندې موږ دومره رحم نه کوو، دومره په هغې باندې موږ ترس نه کوو چې ګورئ اورې شرط ته چې پلاني کور نه هلکه او جنې وتښتېدل، پلاني علاقه کې هلکه او جنې وتښتېدل. مور و پلار په دغه ټیم کې په زړه څه تېرېږي؟ دی په زړه باندې کومې پولۍ وخېږي او ماتېږي بیا هلته. وس دپاره خبره چې برداشت کړي. ډېرو خلکو خودکشۍ نه موکلې د دې بېعزتۍ د وجې نه. هغه مور او پلار چې شپې ماسې شوګېرولې، ځان یې یخ ساتلی دی خو زه یې اوده کلی یم، ځان یې وږی ساتلی خو زه یې موړ کړی یم، ځان له کپړې دومره اعلی نه دی اخیستلي. لیکن که به بازار ته ووتو نو خپل بچي دپاره به یې ښایسته شی کوتو، ښایسته پیزار، ښایسته کپړې، ښایسته سوټ، ښایسته ټوپۍ، چې په زړه به یې څه ارمان و چې د خپل بچي له ویسوه. لور له یې هم دقه شانته کړې ده، زوی له یې هم دقه شانته کړې ده. لیکن نن زما نوجوان رور، نن زما نوجوانه خوره هغه راولګېدله او د هغه پلار هغه د ټول عمر ښېګړې هغې په سیند باندې لا وکړې او هغه پلار او مور یې وشرمول، بېعزته یې کړې په معاشره کې، د سترګو د غړېدو نه یې ویستل. اخر څو پورې به موږ ځوانان یو؟ تاسو نه تپوس کوم زما وروڼو، څو پورې به دا ځواني؟ دا ځواني ختمېدو واله نه ده. لاړ شئ د خپل پلارانو نه تپوس وکئ، خپلو میندو نه تپوس وکئ وایي ستاسو ځواني ولې ختمه شوه؟ ستاسو خوراک ښه نه و؟ که تاسو دوایانې نه استعمالولی چې ځواني دنه خرابه شوه؟ نه نه زما وروڼو، عمر تېرېدو سره ځواني ختمېږي، ځواني ختمېږي. زما وروڼو دا ذهن کې کښېنوئ ځان سره، خپل الله هم مه خفه کوئ، خپل مور او پلار هم مه بېعزته کوئ، خپل درون هم مه بېعزته کوئ. معاشره کې د سترګو د غړېدو نه مه وباسئ. ګورئ